چې د داسې هستي په ځای باندې زه اوس ناست یم چې هغه ټول عمر د قرآن پاک خدمت کړی دی او تفسیر یې بیان کړی دی او مونږ د هغې عشر عشیر هم نه یو بیا هم دلته ناست یو مونږ ته حیا راځي د هغوی د اعمالو نه د هغوی د کردار نه هغوی چې کوم شی پرېښی دی د هغې نه الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته توفیق راکړي او همت راکړي چې مونږ هم د هغې غوندې یو کردار ادا کړو څنګه چې الله سبحانه وتعالی مهرباني سره هغه نشته دی او هغې نوم چې کوم دی نو چلیږي علماء کرام فرمایي چې ژوند دوه قسمه دي یو ژوند هغه دی چې موږ ژوندي و خروس کو او ګرځو بل ژوند هغه دی چې پس د مرګ نه هغه ژوند شروع کېږي هغه د جنت او د دوزخ هغه ژوند لا بیله دی هغې نه علاوه بل یو ژوند داسې دی چې هغه د هغې ذکر خیر د هغې د اعمالو ذکر د هغې د کردارو ذکر د هغوی د ویناګانو ذکر کېږي الحمدلله شیخ رحمه الله او شیخ ابو سعید رحمه الله دا دواړه نشته خو د هغې ذکر د هغې ژوند دغه ذکر ژوند چې کوم نه تر اوسه پورې په موږ کې موجود دی او الله سبحانه وتعالی به دا تر قیام د قیامت پورې لکه چې امام بخاري رحمت الله علیه او د نورو محدثینو ذکر یادېږي دارنګه د دوی ذکر به هم یادېږي په هر حال ما محترم معززو قرآن پاک د تفسیر آغاز او تفسیر افتتاح دی د تفسیر دومره ضروري شی ځکه دی چې الله پاک مونږ ته وایي چې مونږ دا قرآن را لېږلی دی لیدبرو دې دپاره چې تاسو تدبر وکئ تدبر هله کېږي چې د دې په معانیو باندې پوه وي د دې په تفسیر باندې پوهېږي لکه اوس مونږ منځونه کوو زمونږ په منځونو کې روح ځکه نشته چې مونږ د لمانځه په معنا باندې نه پوهېږو زمونږ سوچ نه وي